نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خوگو معزز و مکرم مسلمانان ورونو روجہ پا مونگ تاسو باندے بچپن را روانا دا او ہر کال الحمدللہ مونگا روجے ساتو منزل کو تراوی ہم اکڑو سو ٹوٹا پوٹا عبادت ہم اکڑو بیا رمضان المبارک تیر شی خود رمضان المبارک چی کم برکات تی هغه مونزان سروان نخلو بلکہ چه آخری اشرا شروع شي او الله تعالی جل جلالو امنوالو مونږ تاسو له دوزخ نه خلاصوي په دې ایامو او خاص کر شپو کې د جمعتونو آبادولو په ځای باندې مونږ تاسو شاپینګ ته زور ورکړو او بازارونه آباد کړو چې څوک اعتکاف کې کینی هغه هم د غپ شپ یو ښکلی میدان جوړ شوی وي او د خوراکونو یو ځای راته جوړ شوی وي ملګري راځي ځانو سره خوراکونه راوړي هغوی سره خوراکونه کوي او بیا غپ شپ کله تر پیشبانی پورې هم جاری وي ورځ مو تقریبا تر غرمې پورې په خوب تېره شي بیا ماسپښین نه پس بیا هم کوشش کوو چې وده شو نو عبادت ته مونږ تاسو سره ټیم او وخت نه وي خوی کړو بس یو رسمي انداز کې مونږ تاسو کوو نو چې رمضان تیر شي نو مونږ او تاسو هغه د رمضان نه مخکې کوم احوال مو وي بیا راته راستون شي او هغه عملونه مو بیا شروع شي خوږو عزتمنو ګورئ چې یو سړی بیمار وي نو هغوی ته ډاکټر دارو ورکوي بیا یو د دارو تجویز کول دی بل د دارو استعمالول دی او بل دارو سره پرهیز کول دی که چیرې ډاکټر دارو صحیح تجویز کړل او د بیمار د دارو صحیح استعمال کړل او ورسره کوم پرهیز ورته ښودلی دی هغه پرهیز یې هم وساتلو نو الله به ده ته شفا ور نصیب کړي که چیرې ډاکټر خطا شو غلطه دوایي تجویز کړه یا دوایي تجویز کوونکی صحیح و استعمال کے کوتاہی راغلا یا استعمال هم صحیح و حکم پرہیز ورطا خودلے دے هغه پرہیز یا جاری ان ساتلو نو دے کس دا بیماری نه صحیح کیگی مونږ تاسو دا پاره خو الحمدللہ دا رمضان المبارک تجویز کوونکی او په هغه کې بعض عبادت لکه تراویح
او بعضی عبادتونه لکه زکات وغیره ورکول دا خو لمانځه ادا کول دا قرآن او سنتونه ثابت دی. اوس تجویز کوونکی یا الله دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یا کتاب الله دی یا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو دا خو په تجویز کولو کې بالکل خطا کېدی نشي. لہذا مونږ تاسو ته رمضان مبارک او دې کې چې څه ښودلی دي دا خو صحیح انداز کې دارو تجویز شوي دي. خو مونږ تاسو آیا دا دارو صحیح استعمالوو که نه استعمالوو؟ اول خو مونږ تاسو صحیح طریقې سره روژه نیسو نه، لہذا دا دارو مونږ تاسو صحیح طریقې سره استعمال نه کو. او کچیرې بیا صحیح طریقې سره استعمال کو نو دې کې چې کوم پرهیز دی هغه مونږ تاسو نه کوو. نه د خولې پرهیز کوو، نه د سترګو پرهیز کوو، نه د غوږونو پرهیز کوو، نه د خوراک پرهیز کوو او دارنګې زړه پرهیز هم نه کوو. کینه، بغض وغیرہ برقرار پاتې وي. دې په بنا باندې مونږ تاسو هغه رمضان المبارک را باندې تیر شي عبادات وکړو، خو هغه عبادات چې کوم پکار دي ما او تا ته هغه کې مونږ او تاسو ته ثمرات نه میلاویږي. الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو ته د صحیح طریقې سره روزې نیولو او د دې کوم پرهیزونه دي هغه پرهیزو ساتلو توفیق نصیب فرمایي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.